السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سامعین محترم، نن یو داسې حدیث راوړی دی چې په هغې کې د پښتو معاشرې بالکل عکاسي په صحیح طریقې سره شوې ده چې یو پیرا حضرت اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته تشریف راوړي. نو اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ چې ګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل نوسه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ښکلی. نو اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله زما لس بچي دي، ما د اوسه پورې یو بچی لاندې د خپل کړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي من لا يرحم لا يرحم، څوک چې رحم نه کوي بچا باندې الله تعالی په هغه باندې رحم نه کوي. اوس د دې حدیث نه موږ ته سبق څه میلاویږي؟ نن سبا که تاسو په خپله پښتو معاشره کې غور وکئ نو بعینه دغه ماحول زموږ په پښتو معاشره کې شروع دی او زموږ په معاشره کې د اولاد سره دغه رویه اختیار کیږي. زموږ په پښتو معاشره کې دا روان دي دا هر څه. څنګه چې دا صحابي رسول الله ته فرمایي چې زما لس بچي دي، مالا یو بچو دی او یو بچی ما نه دی ښکل کړی. نبی علیه السلام ورته په جواب کې فرمایي چې څوک رحم نه کوي الله پرې رحم نه کوي. نو په نن زموږ په معاشره کې هم که یو والد خپل زوی له خپل لور له که وخت ورکوي، ټایم ورکوي، هغه ښکلی په غیب کې اخلي، نو زموږ په معاشره کې پرې تنقید کېږي. مشران پرې تنقید کوي چې دی د خپلو بچو سره هر وخت او دی د ښځې غلام دی، فلانې ډینګې. نو داسې قسمه خبرې ورته کېږي، حالانکې نبي علیه الصلاۃ والسلام چې څوک رحم نه کوي الله په هغه باندې رحم نه کوي. نو نبی علیہ السلام په دې حدیث کې د اولاد سره د کشرانو سره محبت ساتل، مینه ساتل، دا یو فطري جذبه صرف نه ده ګرځولې بلکې دا یو اخلاقي ذمہداري او شرعي ذمہداري ګرځولې ده په دې حدیث کې. نو ځکه د دې د وجې نه موږ له پکار دي چې موږ د خپلو اولادو سره محبت وکړو. په بلې روایت کې راځي چې الله تعالی نرم مزاجه دی او نرم مزاجه خلق الله تعالی خوښوي. نو د دې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې د خپلو کشرانو باندې موږ شفقت وکړو، د هغې سره محبت وکړو. که زموږ والدین دي د هغې سره موږ شفقت، د هغې سره موږ محبت والا رویه وساتو د خپلو مشرانو سره په معاشره کې د هر چا سره. نو دا اولاد هم حق دی چې هغه د خپل والد سره لبي وکړي، د خپل والد سره کینی. نو موږ له دا پکار دي چې موږ په هغې کس باندې، په هغې کسانو باندې چې کوم خپل اولاد له ټایم ورکوي نو په هغې باندې تنقید نه دی پکار، مزید هغې له داد ورکول پکار دي. بھائی ګوره چې والد خپل بچي له ټایم نه ورکوي بل څوک ورکوي. نو چې هر والد خپل زوی له خپل بچی له خپل لور له ټایم ورکي نو ان شاء الله په معاشره کې چې کوم فسادات دي، کوم خرابیانې دي او د هغې په تربیت کې چې کوم کمزورۍ پاتې کېږي ان شاء الله هغه به نه. ډېر داسې موږ لیدلي دي داسې کسان چې هغه خپل اولاد په غیب کې اخیستل غواړي، د هغې سره محبت کول غواړي، هغې ته تربیت ورکول غواړي، لیکن صرف د دې د وجې نه د هغې مشاهده ما کړې ده په خپله چې هغې وایي چې د دې د وجې نه چې په پښتو معاشره کې به خلک څه وایي. نو دې حدیث باندې غور پکار دی موږ له. ځکه که تاسو وګورئ د پښتو معاشره او د عرب معاشره تقریبا په بعض چیزونو کې دا سیم وه. څنګه چې په هغې کې بهادري وه، مهمان نوازي وه، دغسې په پښتو کې په عرب دواړو کې موجود ده. نو څنګه چې اقرا بن حابس رضی الله تعالی چې ما لس بچي دي ما نه دي اخیستي، ما نه دي ښکل کړي د اوسه پورې. نو نبي علیه السلام ورته وایي چې من لا یرحم لا یرحم. نو هسې نه چې د دې وعید او د دې تنبیه د دې موږ شکار شو. نو موږ له پکار دي چې خپلو اولاد سره، د خپلو والدینو سره، د خپلو ښځو او بچو سره او د معاشرې والا سره د هر چا سره په نرمۍ پیش راسو، هر چا له خپله درجه ورکړو او هر سړی د هغه سره په هغې مرتبه باندې ډیلینګ وکړو. الله تعالی دې کې چې سمجھ راغلی موږ له دا خبره په دې موږ پوه شو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام.